او ورځ به ډېره سخته درو په خدای یقین وکړه ډېره سخته ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خلق به تنګ شي په دغه ورځ او په خولو کې به ډوبي، څوک به د کونډو پورې په خولو کې ډوبي، څوک به د نامه پورې د خولو کې ډوبي، او څوک به د غوږونو پورې او د خولې پورې په خولو کې ډوبي. د دنیا دا خوله چې دا خوله خوبه دي چې دا د انسان نو بیږي نو دا خوره شي، دا سطح اواره ساتي، لیکن د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده چې د چا نه خوله بیږي هغه پورې به ولاړی لکه د جامې په شان، او توبه یې سوځېږي به په دې خوله کې. دا خلق براغون شي، دا د محشر د میدان دا خلق جرګه به جوړه کړي. یاره دا خو دا ورځ ډېره سخته ده او ګرمي ډېره زیاته ده، لوګم ډېره زیاته ده او تندم ډېره زیاته ده. څه وکړو چې الله حساب کتاب وکړي؟ جنت او دوزخ به خپل کار کوي، خو چې دې غم نه خلاص شو. بعضې مشران به پکې وایي راځئ چې خپل نیکه له لاړ شو حضرت آدم علیه السلام، ابا سفارش وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي. حساب کتاب به نه شروع کړي، دی به لاړ شي حضرت آدم علیه السلام، هغه ته به وایي ته زمونږ نیکې مونږ ستا اولاد یو، او الله د سره لوی احسان کړی دی، په ډېر لوی قدرت یې پیدا کړی بغیر مور او بغیر د پلار نه. اشفع لنا ربک، خپل رب ته زمونږ دپاره سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. حضرت آدم علیه السلام ورته وی لست لذلک، دا کار نشم کولی. هسې نه که زه پروردګار ته ویم چې یا الله د امت سره حساب وکړه، الله ما ته وی ښه تا ونې له ګوتې ولې وړې؟ جنت کې خو ته ما منې کړی وې چې دغه اونې له به ګوتې نه وړې او تا ګوتې یې وړې، زه به الله له څه جواب ورکړم؟ زما په زړه کې دقه یو شی پروت دی، ما نه که الله تپوس وکړي څه به کوم؟ لست لذلک، دا کار نشم کوم. ګوره پیغمبران به قسم په خدای یریږي به. یو حدیث پاک کې راځي وی پیغمبران چې په پل صراط تیریږي دوی به څه وایي؟ رب سلم سلم، یا الله خیر، یا الله خیر، یا الله خیر. دومره سخته ورځ ده، موږ غافل یو. د دنیا ژوند دی او منډه ده او دولت دی او پیسه ده او پیدا کول دی او حرام او حلال ته نه ګورو، ژبه او لاسونه او خپې ټول بې ځایه چلو. د آخرت ورځ په خولې منو خو عملي تیارې وله نه دی کړی. دی به وایي موږ څه وکړو؟ موږ ستا بچي نه یو، زما بچي خو زه الله ته نشم ویلی. وی تاسو داسې وکړئ ما نه وروسته یو بل پیغمبر تېر شوی د لوی مرتبې نوح علیه السلام هغه له ورشي، دا خلق به نوح علیه السلام ته راغونډ شي، هغه ته به وایي چې د آدم علیه السلام نه پس د لوی درجې پیغمبر ته وي او دا دنیا بیا الله ستا نه آباده کړې ده. اشفع لنا ربک، ته زمونږ دپاره الله ته سفارش وکړه چې د دې ځای نه هم خلاص کړي، دوام کړي. ابوی زه چېرته کولی شم؟ ولې؟ ما دې قوم ته خپل قوم ته خیرې کړي دي، 9.5 سوه کاله یې ورته تبلیغ او دعوت وکړه، او چې بیا ته تنګ شو نو خیرې وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، الله په دې مخ د ځمکه د کافرانو یو کور پرېږدی دا هلاک کړي. نو که زه اوس پروردګار ته ووایم وایي به چې ښه دنیا کې دې ورته خیرې کولې، اوس ولې سفارشونه کې نشم کولی، نشم ودرېدی، طاقت نه لرم. ان ربی غضب اليوم لم یغضب قط ولن یغضب بعده ابدا. الله دومره غصه دی چې د دې نه مخکې او د دې نه وروسته به داسې غصه نه وکړي او نه یې کړې ده، نشم ویلی. پیغمبر نشي ودرېدی.
مونږ څوک وو؟ یاره وي تاسو یو کار وکړئ، یو بل پیغمبر ما نه وروسته تېر شوی د لوی مرتبې ابراهیم علیه السلام، هغه ته ووایه دوی به دا جرګه لاړه شي ابراهیم علیه السلام ته کښېني. مونږ له الله په دربار کې سپارښت شو. خو زه کولی نشم کولی، زه چېرته کولی؟ ولې؟ ما یو 3 خبرې داسې کړي دي چې هغه که ما ته الله وایي چې د دروغو شکل دی، شکل یې د دروغو دی، دروغ نه و. لکه یو مقام کې چې هغه د مصر بادشاه د بیبي ونیوله، نو دې بیبي ته وایي چې په مخ د ځمکه نن زما او ستا نه بغیر بل مسلمان نشته، ته زما د اسلام خور او زه د اسلام ورور یم. نو که بادشاه دنه تپوس وکړي نو وایي چې دا مې ورور دی، خاوند مه یادوه چې دا مې خاوند دی. ولې خاوند که به چا یاد کړه نو وله به یې وجه بیا. نو ګوره دا دروغ نه دي. یو سړی وایي چې خپله ښځه یاده کړي چې دا مې د اسلام خور ده، نو دا دروغ خو نه دي، رښتیا خبره ده. خو شکل ټیک نه دی، شکل د دروغو دی. نو دروغ نه دي، پیغمبر نه ګوره دروغ نه صادرېږي. پیغمبران الله دروغو نه محفوظ ساتلي. یا هغه چې کوم وخت کې بوتان یې مات کړل او تبرګي د غټ بوت په اوږه کې یې ځان کړ او خلک راځي ته مونږ خدایان تا وجلې دي، دی بل فعله کبیرهم، د ده وجلې دي، تبر د هغه په اوږه کې یې ځان. نو دا هم دروغ نه دي، دی هغوی ملامته کول چې هغوی ملامته شي چې خو دیسي کول کوي، د ده لاس خو نه ړقي. ملامته کول یې دروغ یې نه وي، خو شکل یې داسې و ظاهري د دروغو په شان. نو ما دا 3 خبرې کړي دي. دوه دا یو چې قوم کله ته اختر له ده ته وې ته را سره لاړ شه، دې وي اني سقیم، زه بیمار یم. نو روحاني مریض و، اټینشن نه لویه بیماري بله کم نه، په زړه مې بوج دی. لیکن سقیم خو ظاهر مریض ته سړی وي، ظاهر کې خو جوړ و، نو شکل یې ظاهر کې برابر نو د دې خبرې نور دروغ نه دي، حقیقت. دا 3 خبرې مې کړي دي، یریږم که الله وایي چې تا ولې داسې وي، زه به څه جواب ورکړم. وی موږ څوک وو؟ وی لاړ شئ موسی علیه السلام ته. دا خلک به راشي موسی علیه السلام ته، خدای دپاره زمونږ د الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ خدای دمه کړي. موسی علیه السلام وایي زه چېرته کولی شم؟ ولې؟ وایي ما له 2 کسو جوړه کوله، خلاصۍ مې کو، یو شیطان و په سوک مې و مړ شوی دی. اوس که ما ته الله وایي چې سړی دی ولې وجلی دی، زه به څه جواب ورکړم؟ نشم کولی. ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله قط. دومره غصه دی الله چې د دې نه مخکې دومره غصه چې ده نه ده کړې. ولن یغضب بعده، او داسې غصه به چرتې ونه کړي نشم بیل. موږ څوک وو؟ عیسی علیه السلام له ورشي، دا خلک به عیسی علیه السلام له راشي، هغه ته به وایي ای عیسی تا باندې خدای لوی احسان کړی دی، بې پلاره پیدا کړی، ستا خبره مني. خدای دپاره ته الله ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیه السلام وایي لست هناک، زه نشم کولی. عیسایانو د مې عبادت کړی دی، ما ورته نه دي ویلي هغوی کړی دی، نو هسې نه ما ته الله غصه شي چې دا ورته تا ویلي دي. الله د غصې جواب به څوک کوي؟ وی موږ څوک وو؟ وی داسې وکړه نور پرېږدی، وګرځئ محمد پیدا کړئ صلی الله علیه وسلم، د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کړي، ادا کار کولی شي. هغه ته خدای مخکې وروستو هر څه معاف کړي دي. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خدای پاک پیدا کړی. وی دا خلک براشي، حضور پاک فرمایي ماله براشي، ما ته به وایي چې ته الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ الله دمه کړي. وی زه به یم چې انا لذالکه، دا کار زه کولی شم، هېڅ چا ونه که زه به کوم. مقام محمود ته به ورشم، او مونږ چې د باغ نه پس دعا کوو که نه چې نبی علیه السلام له مقام محمود ورکړي. مقام محمود د الله د عرش د لاندې یو ځای وی، هلته به لاړ شو. د دنیا د اور وزو برابر یو اوږده سجده به الله ته ولګو.
او ما ته به الله پړه کې ډېرې خشته ثناګانې او حمدونه راواچي چې اوس حضور پاک وي زما زړه کې هغه نشته. د الله صفتونه به کوم ثناګانې به کوم څونه موده د دنیا د یوې هفتې د اور وزو برابر اوږده سجده دومره یره غالبه ده. نو پروردگار به آواز وکړي زوای سل تعطا، سوال کوه چې څه غواړې چې دله درکړو. اشفع تشفع، سفارش کوه چې ستا سفارش قبول کو. د لومبې سوال په مسلم شریف کې راځي حضور پاک به ده وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب شروع کړي. حساب کتاب به شروع شي نو کیږي به نه ګرانه به خو چې کله شروع شي نو دې ټول مخلوق سره به الله د دنیا د شپږو ګنټو په اندازه کې حساب کتاب وکړي. څلورم یې سره شواروس شپږ ګنټې کې او مثال یې ورکوي لکه سړی چې د سپومې ته ګوري، دا هر سړی وي چې دا سپومې ما څه مخامخ د ما څه ګوري، بل چا ته نه ګوري. هر چا سره به حساب کتاب شروع وي. بیا به لومبي حساب کتاب چا سره کوي؟ زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ممثل ټولو نه مخکې حساب به کېږي. یو روایت کې راځي اعلان به وشي حساب کتاب شروع شو او شروع کېږي د حضور پاک د امت نه او حساب کتاب به څوک کوي؟ تله د میزان دا به پولیس فرات ته مخامخ لګېدلي، مخامخ پولیس فرات. الله پخپله نگران دی، پخپله. جبریل علیہ السلام ولاړ دی، اسرائیل علیہ السلام به ولاړ دی. جبریل علیہ السلام ځکه ولاړ دی چې هغه وحی راوړې ده، په فرشتو کې ذمه داره فرشته ده. اسرائیل علیہ السلام ساګانې اوښکې دي که څوک سوال وکړي چې الله مانې مخکې څه استره دومره تله د میزان ده. او جبریل علیہ السلام به دقسې ورته ولاړي، لاس به یې نیولي، په هغه ډنډه به یې لاس ایښودي او د تلې که دې خیال کړي هغه شي وي داسې ړقې راړقې که نه چې ښکته شي داسې شي داسې لسان المیزان ورته وایي. حقې ته به جبریل علیہ السلام نیغ ګوري، نیکۍ به راغښتلې کېږي په یو طرف ښي طرف کې به او بدۍ په ګس او ښې او ګس په رسنه معلومېږي چې میزان ته به خامخ ودرېږي او پولیس ورات ته مخکې نو دا به ښي و دا بل به ګسي. د دې محشر د میدان نه به جهنم ته ووي، بله لار نشته. جنت ته په کومه ځي؟ دوزخ ګیر چاپېره ته دی، غرغنډې وایي، بله لار نشته. او په دغه دوزخ د پاسه پل دی د سویرات، په دې به تېرېدلي، بل لار شته نه. چې حساب کتاب شروع شي حضور پاک فرمایي وی مونږ د ټولو نه آخر امت یو، په حساب کتاب به مونږ سره د ټولو نه مخکې کېږي او جنت ته به د ټولو نه مخکې مونږ داخلېږو. نو حضور پاک به یو ته به الله آواز وکړي چې یو کس را مخکې کړه چې ورسره حساب کتاب وکړي، په خپله خو خامخکې کړي. وروڼو که تاسو د انټرویوګانې ورکړي که نه د افسرانو له نو دا لومبی انټرویو چې چانالي هغه ډېره سخت دی، دویمه درېیم هم سخت دی. وروسته بیا هغه افسر هم یو پوټۍ ګزاره کوي، پته ورته ولګي چې دا خلک څونه اوبو کې دی، وروسته نو الله خو نه ستړي کېږي او نه پکې دا شی شته، خو د سړي په زړه خو دا بوجي که نه. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې ما سره به هلته حضرت ابوبکر او عمر دواړه ولاړې، یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته. وی دا زما د دنیا وزیران دي. الله به آواز وکړي شابه یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې حساب کتاب شروع. حضور پاک مبارک باندې به دا وخت ډېر سخت دی، ډېر سخت دی. خدایا الله حساب کتاب خو ډېر ګران کار دی. یو حدیث پاک کې راځي من حوسب عذب، چې چا سره حساب کتاب وشو دا تباه شو، دې په عذاب کې مبتلا دی. عائشہ صدیقه ورته عرض کوي
دا الله رسوله قرآن شریف کې خو الله وی فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې چا سره به آسان حساب کتاب کېږي ډېر آسان او تاسو وایئ چې چا سره حساب وشو تباه شو وی عایشې دا خو عرض دی عرض دا ماشومان بره یو کس محلې یو کس ورشه تاواړو دغه کې منې کې محلې یو کس ورشه بره وخی نو چې پوره دا عرض دی ته وایي الله به یې دومره ګناه دې کړې وه دلته مې معاف کړه یا دا ګناه دې کړې وه په نیکو مې دله بدله کړه هسې به هغه خلکو سره احسانات به کوي ولکن من نوقش هلکه که چا سره مناقشه وشوه مناقشه دې ته وایي شابه دونه احسانات مې کړي د هغې مقابله کې دومره نیکۍ راوړه دومره منځونه او دونه پکې کم دي دا څه منځونه دې کړي دي سوچونه دې بل دي ځه دا مې ختم کړل دومره زکات دی څومره دې ورکړی دی چې داسې پوره حساب کتاب وشي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا الله د نعمتونو شمیر نشته ګران کار دی د یو نعمت په مقابله کې ثوابونه کم دي چې موږ یې پیدا کړو زما وروڼو الله به اواز کې یو کس رامخکې کا حضور پاک په م یریږي چې هسې نه زما لومبې امتي دي حساب کتاب کې ناکام شي الله اعلان وکړي دا خو زما بدنامي ده که نه چې د فلانکي پیغمبر لومبې امتي فیل شو دوزخ ته دی دا به څه کېږي حضور پاک چې سوچ وکړي نو ابوبکر به د مټه ونیسي را مخکې شي چې لومبې حساب تا سره وشي را مخکې شي دی به د مټه ونیسي حضرت ابو بکر صدیق به د لاس راکاږي د الله رسوله ما مخکې کړه ما سره دي ما سره وړي دي الله ابو بکر به وایي پریشانه دي ما سره وړي دي حضور پاک فرمایي وی چې د چا په ما دنیا کې احسانات ما ولا بدل خلاص کړی دی سوا د ابو بکر نه د هغه د احسان بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي او ما سره په خپل مال او په صحبت کې د ابوبکر عمره مهرباني چا نه دی کړی او صرف د حضور پاک د هجرت د غار درې شپې یو خوا که او دا ټوله ملونه بل خوا که د خلکو هغه ابوبکر به جاړي لاس به د حضور پاک نه راکاږي نشم کولی الله ما الله رسوله ما مخکې کوه دا عمر مخکې که بل صحابي مخکې که زه طاقت نشم لرلی قسم دې دومره خطرناک منظر به او دومره سخت منظر به چې صحابه به یو شان جاړي مسلمانان به یو شان جاړي اساسانې خبرې خو نه دي زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ میں کته یو ټکي مې چا نه واورېد نو مې راشه تاریخ یې لږ وګوره چې دا خبر حقیقت دی او که نه څومره نیک شخصیت دی امام ابو حنیفه څومره نیک دا موږ چې څومره مسایلو دینو باندې لګیا یو عمل کوو د امام ابو حنیفه برکت دی د قرآن و سنت نه د په لکونو مسلې راوښتې دي څومره ثوابونه یې کېږي او دومره نیک سړی و دا بدني عبادت هر سړی کولی چې خو د مالي ته څوک نه ټینګېږي دومره نیک و دومره چې د کوفې د ټولو غریبانانو نومونه فهرست یې جوړ کړی و لوی فهرست او چې رمضان به راغی نو په کاسو پیسې به یې خلکو له لیږلې او په اخترونو کې جامې ورکوه په روژه کې جامې ورکوه کونډو رونډو لخچیزونه ورکوه ډېر زیات مالدارو د کپړې ته تاجرو او ټوله شپه به یې مونځونه کول ټوله شپه د ورځې به یې روجې نیوې او په رمضان کې به د تراوو نه پس 2 رکاته نفل کول د معمولو 2 رکاته او په یو رکات کې به یو ځل قرآن شریف ختمو په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمو مدینه شریفې ته تللی قاری طیب صاحب لیکلي په خطبات کې مدینه شریفې ته تللی په مدینه منوره کې 10 ورځې تېرې کړي دي قصه اوږده ده 10 ورځې او ته به او شاګردانو به وایي نه بځې ته به وایي بس نشم ټینګېدی ما پرېږدی شاګردانو مجبوره که آخر ولې دې مونږ پورې خلک خندی
خلک وایي چې تاسو څنګه امام دی چې د پیغمبر هم د کلي نه تښتي؟ وایي قسم دی چې نن مې 10مه ورځ ده چې ما واړه لوی بول نه دي کړی او دسماتې ما نه دی کړی. یریږم چې هسې نه په داسې ځای کې بول وکړم چې د حضور پاک مبارک قدم نه لګېدلی. ما پرېږدی چې چېرته بار وځم او دسمات کم بیا به راشم. دومره نیک سړی کیدی شي؟ دومره بهترین شخصیت په تاریخ مې کتل نو هغې کې لیکلي وو چې د شپې به الله ته ودرېده جړل به، الله ته به فریادونه کول جړل به. او څه به وې؟ منځونه څومره دي، صدقه څومره ده، روجې څومره دي، ختمونه څومره دي، د قرآن او حدیث نه په لکونو مسلې روباسي، په لکونو لږ نه 12.5 لکه مسلې هغه په خپل ژوند کې د قرآن او د حدیث نه اوښکې دي. 12.5 لاک مسائل. لویه کمیټې 40 کسانو کمیټې جوړه کړې وه او د هغې ټولو تنخواګانې به د ورکولې. لګیا دي قرآن و سنت نه مسلې وباسي. دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شپې الله ته جاړي او څه وایي؟ پروردګار ته د آخرت سوچ دی ته وایي. پروردګار ته جاړي، دا ګیره به یې داسې ویرونې وایي دا ګیره دغسې به یې ونیول. ای پروردګار زما یې سمج نشته، تا له در روان یم پروردګاره د دقه سپینو ډکو لحاظ مې وکړ، د سپینو ډکو لحاظ وکړ. دا ډکي به الله ته نیول پروردګار د سپینو ډکو لحاظ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل په باغ کې ناسته، باغ کې حضرت ابوبکر صدیق او په سجده الله ته پرېوته او چې راپاسې دقه ګیره ونیوله. دا ګیره حضرت ابوبکر الله ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلي چې د سپینو ډکو حیا کې الله ما سره بغیر د دې سپینو ډکو نه بل څه نشته پروردګار. حضرت ابوبکر صدیق خپل سپین ډکي الله ته مخکې کوي. لوی ډېر لوی عالم دی معمر ابن راشد، کتاب یې لیکلی د حدیثو چې مړ شو چا په خوب کې الله د سره څو کړل. وایي چې مخامخ شم معمره څه دې راوړی دی؟ ما یې چیس نشته. څه خو وایه که نه؟ یو حدیث مې راوړی دی د خپل ښکلي پیغمبر. ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې امام زهري دی، هغه د خپل استاد نه اورېدلی دی چې عروه ابن زبیر دی، هغه د خپل استاد نه اورېدلی چې ابو هریره دی، هغه د حضور پاک نه اورېدلی دي او حضور پاک الله تا نه اورېدلی دي چې څوک سپینو ډکو سره ماله راغی نو ماله حیا راځي عذاب به نه ورکوم. الله دا سپین ډکي مې راوړلي نور څه نشته. د حدیثو لوی استاد دی، الله دغه سپین ډکي مې راوړلي. الله وی بالکل تا ته معمره امام زهري ټیک ویلی دی، هغه ته عروه ټیک ویلی دی، هغه ته ابو هریره ټیک ویلی دی، هغه ته زما پیغمبر ټیک ویلی دی، ما خپل پیغمبر ته درست ویلی دی. زمارونو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا امت بجاړي ټول سره د حضور پاک دی بلا سره اخلاصي د الله دربار کې نشم پیش کېدی چې ما سره الله حساب کتابو کې نا عمر یا بل څوک پر مخ کې کاله د الله رسول په دې جګړه کې به جړه به یو لوی هیبت او یو چغې دي د محشر په میدان کې چې رب العالمین به دا غځی ناوازو کې پرېږده ابوبکر پرېږده. تا دنیا کې یو خبره کړې دروغجن کوم دی نه، تا ویلو چې ابوبکر فی الجنه، د متعلق د جنت اعلان تا کړی دی، لہذا دی جنت ته ځي، بیسابه دی جنت ته ځي. او یا زره کسان به بیسابه بی کتابه جنت ته الله ولیږي زمونږ د امت، او یا زره بل حدیث کې دقه سې راځي او دی او یو زرو کې به هر یو کس سره او یا زره ملګري وي. نه پس په باقي حساب کتاب شروع شي. دقې ته د خیرت ورځ وایي، دې ته د قیامت ورځ وایي، دې ته د حشر میدان وایي. څه وړې خبرې خو نه دي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی، د حضور پاک صحابي او د حدیث لوی استاد چې مړ کېده جړلی جاړي. مرګري دی ولې جاړه؟ ستا خو د خپل پروردګار سره یره دا ماشومان ای وړو چپ شئ که زه درپسې خپله درخېږم. تاسو څوک نشته چې دا ماشومان چپ کړي؟ نه مه راولئ بیا جومات ته چې چغې وایي. نه واړه دا ماشومان راولي نو په بره ناست دي زموږ خبرې کوي. گپ شپ لگئی
نو ابو هریره ته څوک وایي چې ولې جاړې؟ ستا خو لږ ساعت پس د رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوب سره ملاقات کیږي. او ورته څه وایي؟ او ورته وایي چې سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان کم دی. سړی چې دوبۍ ته ځي دی تمه چې یو کال پس به راځم، 2 کاله پس به راځم. سعودي ته ځي نو دی تمه چې یو 3 کاله پس به راځم. امریکې ته ځي نو دی تمه چې 15 کاله پس 10 کاله پس به راځم، را خو به شم. لیکن د مرګ په لار کې څوک یو ځل ورغی د ده راتلل بیا شته؟ 10 کاله 20 کاله 1000 کاله 1000 کاله ختمېدل نشته. سامان ډېر کم دی، سفر ډېر زیات اوږد دی. د آخرت سفر، د دنیا سفر مختصر، د آخرت سفر اوږد. زمارونو د آخرت فکر پکار دی مونږ له، او د آخرت ورځ ایمان پکار دی. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل